السلام علیکم. یو محلې ته نوې جوړه راله واده شوې او هغوی د کور نه به هر وخت د خندا او د کهکهو اوازونه راتله او چم ګاونډ والا ډېر دغه خفه کېده به ورته چې یاره څومره ښکلې انډرسټینډینګ دی یا دومره خوشحاله کورنۍ ده، ښځه خاوند هر وخت کهکهې وایي، خنداګانې راځي د کوره، چې دا څه وجه ده. ډېر به ورته خفه کېدل. یو ورځ ورله دوی محلې والا فیصله وکړه چې دوی له روټۍ کوو چې راوغواړو او دا راستې تپوس وکړو چې تاسو دومره خوشحاله ژوند څنګه تېروئ چې مونږ کله هم غوږ کېږدو ستاسو د کور نه ډېرې د خنداګانو چغې چغارې راځي چې دا څنګه چل دی. چې راوغوښته روټۍ وشوه، بیا ورته یو مشر وویل چې یاره مونږ دا راز ښکاره کوو، زمونږ هم د ودونو وخت وشو، هر وخت کور کې کله جګړې، کله یو سي کله بل سي، تاسو ښځه خاوند ډېر زیات خنداګانې او خوشحالیانې کوي، د دې څه راز دی؟ هغه ورته وی هېڅ خوشحالي او راز یې نشته. زه چې کله غلطي وکړم دا مې په چپل ولي نو چې زه بچ شم، خاوند ورته وی، نو زه په چغه چغه وخاندم، په بړک بړک وخاندم، او چې کله دا ما په سینډل ولي او زه ولګم نو دا په بړک بړک وخاندي. دا مثال مې دې دپاره ورکړو چې د مسلم لیګ نون او پیپلز پارټۍ نوې نکاح دا یو کال شوی وه، نو خلکو به وایي جوړ دوی ډېر خوشحاله دي. پرون په باغ کې الیکشن کې کشمیر کې چې کوم و هغې کې مسلم لیگ نون په پیپلز پارټۍ ډېر سنګین الزامات ولګول چې هغوی ټپې لګولې او داسې ټپې لګولې څنګه چې سند کې هم لګولې وي او بلدیاتي الیکشن یې ګټلې دي. نو بظاهره خو موږ ته ښکاري چې حالات ډېر ښه دي، خو دوی دغه په یو بل ګزارونه کوي، ځکه یې د خندا د اوازونه راځي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې وکړئ او لایک یې کړئ او دوستانو سره یې شیر کړئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.